بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو په دغه ریجن کې زموږ په دغه خطه کې ورځ په ورځ بدلون راځي او ډېر تیزی سره بدلون را روان دی. او که موږ وګورو دا صرف زموږ د خطې او یا زموږ د ریجن ایشو نه ده، بلکې ټوله دنیا کې پخواني دوستان هغه که موږ وګڼو نو مخالفین جوړیږي او پخواني مخالفین هغه د یو بل دوستان جوړیږي او صرف داسې دوستان نه، اقتصادي دوستان هم جوړیږي او تصویراتي دوستان هم جوړیږي. د خطې صورتحال بدلیږي او بعضې خلک دغه صورتحال ته لږ د شک په نظر هم ګوري او لږه یره هم محسوسوي چې یو ځل په دې خطه کې د غټو قوتونو د لویو قوتونو د مفاداتو یو جنګ وشو او یو ډېره لویه تباهي وشوه او د هغه تباهۍ سلسله لا روانه ده. اوس هم کله کله وینه تویږي او ډېره زیاته وینه توی شوه او که موږ وګورو نو یو ملک د افغانستان په صورت کې خو بالکل تباه شو. پاکستان هم متاثره، ایران هم متاثره او نور زموږ ګاونډي هیوادونو باندې هم څه ناڅه اثرات پرېوتي دي. اوس چې دا ګیم بدلیږي بیا به څه چل کېږي؟ بیا د مفاداتو جنګ دی. یو خوا د چین مفادات دي، بل خوا د امریکې مفادات دي، بل خوا د روس مفادات دي، بل خوا زموږ د انډیا سره تعلقات، د ایران سره تعلقات، د افغانستان سره تعلقات، دغه ټول صورتحال. او بیا لږ که موږ د دې نه بهر شو، که موږ مشرق وسطا ته لاړ شو یا سنټرل ایشیا ته لاړ شو، هلته هم دا کوششونه روان دي. کوشش دا کېږي چې په دغه خطه باندې هولډ به د چای، اقتصادي هولډ به د چای، سټریټیژیک هولډ به د چای، دا قبضه به د چای، دلته به اثر انداز کېږي څوک. دغه ټول صورتحال بدلیږي او هغه زموږ په ملک باندې، بیا زموږ په دغه صوبه باندې په دې هم اثرات شته. هغه خلک چې پخوا به ورته موږ بد ګڼل، پخوا به موږ د هغې سره په دښمنۍ باندې فخر کوو، نن موږ هغوی ته دوستان وایو. هغه ملکونه چې موږ ورسره پخوا په اختلاف کې د دښمنۍ تر حده پورې تللي وو، اوس موږ رانږدې کېږو، دوستان جوړېږو. که موږ وګورو امریکې سره زموږ تعلقاتو نوعیت اوس داسې شوی دی چې بالکل یعنې د خطرې صورتحال ته خبره جوړه ده، دھمکیان هم کېږي. هغه په مختلف عالمي فورمز باندې زموږ خلاف کوششونه کوي، تحریکونه راوړي، قراردادونه راوړي. ویلې کېږي چې را روانه هفته کې یو بل هغه تحریک زموږ په ضد باندې د پاکستان په ضد باندې راوړي چې په پاکستان باندې یا پابندۍ ولګي یا پاکستان په هغه ملکونو کې واچي څوک چې ترهګرو ته مدد ورکوي. دغه شان د امریکي صدر بیانونه هم چا نه پټ نه دي. بل طرف ته که موږ وګورو چین د سی پیک په صورت کې یو ډېره لویه منصوبه دلته شروع کړې ده او د هغې فایده به صرف پاکستان ته نه بلکې ګاونډي هیوادونو ته وي. او بیا د دغې سره سره روس چاته چې به پخوا مونږ سور کافر وي، هغه هم مونږ سره رانږدې کېږو او دوستي جوړیږي، اقتصادي دوستي جوړیږي، کاروباري مشورې کېږي، معاهدې کېږي. او تېره ورځ د روس سفیر پیښور ته راغلی و، دلته یې د پیښور کې یوه اعزازي کونسل خانه هم کوله وکړه، د چیمبر آف کامرس هلته کې دوره یې هم وکړه او د پوهانو سره هم ملو شوی دی. دغه ټول صورتحال په دې ریجن کې د بدلون اشارې ورکوي، بلکې اشارې نه بلکې زه دا یم چې دا یو واضح پیغام دی. د دې اثرات په موږ باندې صحیح زمونږ او د روس د تعلقاتو اثرات په زمونږ په پخواني دوستانو باندې صحیح، د هغوی په مفاداتو باندې به صحیح، او آیا دا تعلق پایدار کیدی شي او که نشي کیدی. او یو بله مهمه خبره، موږ هغوی سره هم تعلقات وساتل، دې سره هم تعلقات ساتو، فایده موږ څه واخیسته، او آیا دا فایده چې موږ نشو اخیستی نو دا زموږ کمزوري ده که نه هغه خلک موږ سره تعلق داسې ساتي. په دغه ټولو خبرو باندې به نن ډسکشن کوو. د دې سره سره آرمي چیف هغه په میوخ کې یو سیمینار ته تقریر کړی دی او یو ځل بیا هغه دا ویلي دي چې افغان مهاجرین په کار ده چې واپس لاړ شي، ځکه چې د دوی د دلته د موجودګۍ فایده ترهګر مخلي، حقاني نیټورک مخلي او نور د افغانستان طالبان مخلي، هغې دلته کې او هغې په سیکیورټي باندې هم خبرې ترې کړي دي. په هغې باندې به هم موږ لږه شیبه خبرې کوو. موږ سره په سټوډیو کې ناست دي په دې موضوع باندې خبرو اترو دپاره په پیښور یونیورسټۍ کې د پاکستان سټډي سنټر ډایرکټر او نوموړی تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی ویم. بل میلمه موږ سره زموږ د دغه سیمې نوموړی صحافي د قبایلي سیمې سره هم تعلق دی، خو د ملک په مختلفو غټو ښارونو کې هغې صحافت کړی دی او بیا په دغه ټول حالاتو باندې هغې نظر هم ساتي او خپل یو ځانګړی تجزیه او موقف هم لري. صفي الله ګل صاحب موږ سره دی. صفي الله صاحب تاسو ته هم هرکلی ویم. د دې نه علاوه
نوموړي سیاسي شخصیت افراسیاب خټک صاحب هغوی به هم لږې شیبې دپاره موږ سره پروګرام کې شریکیږي او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر صاحب به هم په ټلیفون باندې لږې شیبې دپاره راځي. خو فخرالاسلام صاحب تاسو طرف ته راځم. تاسو سموده وړاندې د روس دوره هم کړې وه او که موږ وګورو نو زموږ د عام ولس دپاره دا یو ناشنا خبره ده ځکه چې هغه کم د افغان جهاد په دور کې چې هغه کم نفرت پیدا شوی دی هغه دومره په اسانه باندې نه ځي. خلک هم د شک په نظر هم ګوري داسې خبرې اترې چې کېږي او هغه خلک هم چې زموږ د ریجن ته پېښور ته چې راځي د سیکیورټي کنسرن وي د هغې نو دغه تعلقات دا نوې اړیکې د دې اثرات په صحیح او آیا د دې ضرورت شته؟ کاشف صاحب شکریه. تاسو خپل چې کوم پرانسته کوله د پروګرام نو ډېر صحیح خبرې مو کړو، ډېر په صحیح انداز کې مو د هغې پس منظر پیش کړو. که تاسو ماته اجازت راکوئ لږ شانتې به یو تاریخي لنډ غونتې د دې زه دغه تیر کړم تاسو ته چې پاکستان او د روس ترمنځ تعلقات دا د مختلفو ادوارو نه تیر شوي، کله ښه کله خراب، کله ښه کله خراب. جی خو څنګه چې تاسو وی یو وخت داسې راغی چې ډېر اوږد وخت دپاره زموږ تعلقات خراب پاتې شوي دي. جی یعنې زموږ د دې سره تعلقات په کال 1948 کې سفارتي تعلقات قایم شوي وو او یو مشهوره خبره ده چې زموږ اولنی چې کوم وزیر اعظم و هغه ته د روس نه هم دعوت راغی او د واشنګټن نه هم او دا یو قصې کېږي یو قصې کېږي او هغې حقیقت دا دی چې او دا بالکل صحیح ده چې د دواړو نه دعوت راغلی او هغه بیا د څه مجبورۍ په وجه روس ته لا نړو او امریکې ته لاړو. یو خو دا بعضې خلک دا رایې ورکوي، بعضې خلک بلکې خلک دا وایي چې هغه دعوت یې قبول نه کړو، دا بل یې قبول کړو. نه قبلول خو په سفارتي تعلقاتو کې کیدی نشي، خو هغې دپاره یې څه داسې پولایټ طریقه اختیار کړه چونکې زموږ ټول قیادت مغربي طرز فکر واله و. زمونږ ټولو مشران په مغرب کې پاتې شو، زمونږ فوجي ډانچه هم د مغرب و، نو مغرب طرف ته زمونږ ټیټېدل او هغې طرف ته توجه ورکول دا یو فطري خبره وه. هغه سرمایه‌دارانه نظام سره قربت پکې هم یو جی بالکل نو هغه کاشف صاحب بیا چې کله هغې لا نړل نو هغې نه بده غوندې نتیجه راووتله. بیا پاکستان چې کله د کال 1950 نه پس څه داسې معاهدې په دې علاقه کې د امریکې په حمایت کې هغه ساین کړې، په هغې دستخط وکړو لکه سیټ و سنټو، نو چې هغې په وجه باندې روس بیا پریشانه شو. بیا د روس او د پاکستان په تعلق کې د پیښور ډېر لوی کردار دی، د بډبیرې پکې ډېر کردار دی. بالکل د بډبیرې یو کردار یعنې په کال 1962 کې د دې ځای نه د امریکې یو جاسوس جهاز چې U2 جهاز به ورته وي هغه اوچت شو د بډبیرې د بیس نه او هغه د جاسوسۍ دپاره سنټرلي شاته لاړ کوم چې د روس په قبضه کې و او هلته هغه د روسي جهازونو هغه راډار هغه راواغست او هغې راوغورځوو او د هغې نه بیا هغې چې کوم تجزیه وکړه نو هغې نه دا پته ولګېده دا خو د امریکې جهاز و. نو هغه داسې وخت و چې ډېر یو خطرناک وخت و چې د روس او د پاکستان ترمنځ بلکې یو خبره کېږي چې د روس قیادت د پاکستان نه سره کرخه متاب کړې وه. نو ته یو دلچسپه خبره ده. بیا په کال 1965 کې چې کله د انډیا سره زموږ جنگ ختم شو نو د هغې نه پس ایوب خان بیا روس طرف ته توجه ورکړو. که تاسو ته یاد چې هغه یو کتاب لیکلی و چې فرینډز ناټ ماسټرز، چې زموږ په دنیا کې چې خلک دوستان دي زموږ د آقاګان نه جوړیږي. نو د امریکې ته یو قسم له مغرب ته یو پیغام و چې اوس موږ نور دوستان یا لوک ټورډز ایست چې مشرق طرف ته موږ د دوستانو تلاش کوو. بهرحال دا خبر راتله خو زه به مختصر یو جمله کې دا ووایم چې سوړ جنګ چې و که نه کولډ وار په دې کې د پاکستان او د روس تعلقات ډېر اوږدې مودې پورې خراب پاتې شوي. منځ کې د ذوالفقار علي بټو مرحوم په وخت کې کله وزیر اعظم و نو د روس سره زموږ تعلقات ښه شوي وو. دا میډ 70s تاسو ورته ویلی شئ چې د 1970 نه 15 کاله پس په 1975 کې هغې موږ سټیل میل په کراچۍ کې جوړ کړو چې زموږ د معیشت اوس هم د ملا تیر دی. یعنې هغه زموږ د نااهلۍ په وجه باندې پیداوار کې د هغې کمې راغلې خو اوس هم که هغه پیداوار صحیح شروع کړي نو زموږ د معیشت نیمه هغه قابو کوي. بهرحال دا ټولې خبرې دا یو تاریخي پس منظر دی، ډېر زیات به تاریخ ته نه ځو. کله چې د ترهګرۍ په نوم باندې د هغې خلاف جنګ شروع شو په دې خطه کې او امریکې په دې علاقه کې ځان له نوي ملګري وکتل. اوس ګوره انډیا
د امریکې چرته ملګری نه ده پاتې شوی. خو د روس ملګری د روس ملګری به همیشه، خو د 2001 نه یعنې چې کله په نیویارک کې واقع وشوه د هغې نه پس بیا امریکې په دې خطه کې ځان له نوي ملګري پیدا کړو. جی او چون کې پاکستان یو داسې جغرافیایي علاقه کې واقع دی، تاسو تزویراتي اړخ هم بیان کو چې د دې سټریټیجیک اهمیت دومره ډیر دی. جی مونږ ته تر اوسه پورې د بده مرغه پیدا نه ده اغستې، خو مګر څوک هغه نشي اګنور کولی چې کله انډیا سره سیول اټامیک دغه وشو معاهده وشوه، کله هغې بیا انډیا له امریکې په هندوستان په افغانستان کې رول ورکو، کله بیا په افغانستان کې دننه یو ډېر منظم طریقې سره د پاکستان امیج چې دی هغې ته نقصان ورسېدو، نو پاکستان دیوال طرف ته لګیا او مونږ دیکه کوو، د طاقتونو دیکه کوو. اخر دا چې ځان دپاره د نوو دوستانو تلاش شروع کړو. چین خو د مخکې نه زموږ روایتي دوست و، خو د چین سره څنګه چې تاسو بالکل صحیح وي چې د سی پیک په صورت کې یو ډېر لوی پروجیکټ مونږ لاسلیک کو. او روس سره مونږ یعنې هغه روس چې پیټر د ګریټ د هغې د زارې روس در وصیت و چې که روس په دنیا باندې تسلط حاصلول غواړي نو ګرمو اوبو ته دې لاړ شي، یعنې سمندر ته دې ځان ورسي. نن مونږ په ګوادر کې روس ته ایکسس ورکو. یعنې دا هغه خبرې دي دلچسپ غونتې موضوع ده او حیران کن غونتې واقعیت. شفیع الله صاحب، زما خواهش دی چې د ډاکټر صاحب کوم ځای ته خبره راوسته دې ځای نه خبره روانه کړو. دوه خبرې به کېدې، یو خو ډاکټر صاحب کلیر کړه چې یاره زاري روس ویلي وو چې یاره ګرم اوبو ته رسېدل دي، او بیا موږ ته به هم دا ویلې کېدل چې یاره دا روس چې افغانستان ته راغلی دی نو د په افغانستان کې څه کار نشته، دی هلته تله غواړي او د پاکستان په لاره باندې زمونږ ګرم اوبو ته رسېدل غواړي. بیا به پکې یو خبره نظریاتي خبره به هم کېده چې یاره کمیونست بلاک یا سوشلیست بلاک هغه مونږ دغه ځای ته نه پرېږدو. نن که مونږ وګورو نو نن مونږ د دغه دومره وینو تویولو نه وروستو نن مونږ هغې ته که د چین په لار باندې دا ډاکټر صاحب ووایي چې روس ورسېد، نو آیا مونږ څه غلطۍ کړي دي چې مونږ هغه وخت کې نه پرېښودل، او هغې چې په زور زبردستۍ راتلل د هغې څه غلطۍ وي؟ کشف صاحب بالکل ډاکټر صاحب هم ډېر ډیټیل سره د دغه حوالې سره رشین او پاک فارمر یو اس اس آر او کرنټ اوس به رشیا ورته ووایو، نو هغه باندې ډیټیل سره خبره وکړه. مجھے چې کوم نظر سره سرټنلی ایز ا پاکستانی او بیا د دغه ریجن شناست یا د دغه د یو اس اس آر چې کوم انویژن او زه به هغه لفظ ته به انویژن به په دغه حوالې سره چې فرق خلی دغه دی چې په خوا که موږ لږ غونتې وګورو نو که پاکستان د چا په غیږ شناستو لوبېدلو یا د چا په وینا باندې کولو نو هغې ما خپل مقاصد وي. نن که روس دغه نن والا پالیسي که ډېر مخت کې اپناو کړی وه لکه چاینا دی، چاینا په چا انویژن نه دی کړی، خو چاینا ته څوک لار هم نشي سرولی. اکنامک پاور چل ورزي یو اس اس آر به دغه وایي چې خالي هغه چل یې غلطه طریقه و. که د زار ذکر راغی نو ګرمې اوبه ته رسېدل مطلب دا نه دی چې په لاره باندې ته هر څه ډیمالش کوه او لاړ شه او یا په زور لاړ یا په زور باندې لاړ شه. یو اس اس آر چې کوم په هغه وخت شي که موږ وګورو تر اوس هم ګڼه ځینې لارې موجودې دي یا انفراسټرکچر باندې چې کوم په هغه ټایم باندې خو زور زبردستي هم وه، انفراسټرکچر انویسټمنټ هم و، او هغه د هغه خبره کېږي چې بی په افغانستان شي یو اس اس آر هغه شان ته خښ شو چې آخر ډس انټیګریټ شو. نو دا و چې اکنامیکلی کمزوری شو. کنه ټیکنالوژي په هغه ټایم د سره موجوده وه، د هغه وختو په حساب باندې بهترینه ټیکنالوژي وه، کمو پیسې باندې هر یو ته رسېدله، خو خالي پروسیجر یا طریقه یې یا د هغې پالیسي اګریسیونس و. اوس چې کومه ده که موږ په هغه لحاظ باندې وګورو نو چاینا همیشه نه پاکستان سره هغه د دوستانه د تعلق او د هغې په حوالې سره، بیا که موږ د چاینا دغه په هانګ کانګ په طرف ته وګورو ټول ایسټرن بیلټ ته که وګورو نو تر اوسه پورې په چا حمله نه ده کړې، خو اکنامیکلی ځان دومره سټرانګ کړلو او هر یو ته دا پته ولګېدله چې یار اوس د چاینا سره تړون چې کوم دی دغه اجتماع مفاد دی. نو سی پیک یې اوس دغه ته به دا ویلی شو چې ډاکټر صاحب خو ډېر ډیټیل سره زه خو به دومره انډیپ به نه وکړم، خو ریجن همیشه هغه خبره ده چې بلاکس چې کومه ده شفټ کېدل شروع شول. نو اوس چې کومه ده دغه بلاکس شفټ کېدل چې کوم دي که موږ وګورو نو دغه افغانستان شي انډیا چې کومه ده چابهار پورټ چې کومه ده په ایران کښې انډیا ته هینډ اوور شو. جی بالکل خو څو ورځې وړاندې خو نن د موږ د پاکستان فارن
منسټر چې کوم دی رشیا کې ناست دی جی هغه تللی دی نو دا چینجز د وخت ضرورت هم دی دا خالی دا نه دی چې د پاکستان ضرورت دی بلکې دا د روس هم دغه ضرورت و چې هغې ته دغه شارټست پاسبل روټ به دا ورته چې ګرمه اوبه ته او میډل ایسټ ته او دا ټول ریجن ته نو اوس کرنټلی دغه ویلی شو چې یار او پالیسي که دغه اول غ شوی وای نو بیا به ډېر غټ چینج و د سیم واز د کیس ګڼه د موږ د پاکستان که موږ اګریسیونس په ځای باندې چاینیز پروورب دی که نه چې ته ښه ګاونډ غواړې که ته دشمن غواړې نو ښه ګاونډ چې کوم دا دی د دشمن نه ښه دی نو موږ هغه پالیسي باندې په کار دی چې که دغه ډېر مخکې په هغه موږ وزټ کړي وای اپناو کړي وای جی ډاکټر صاحب یو بله خبره یعنی ملکونو ترمنځ دا راځي تعلقات ښه کېږي خرابېږي خپلو فایدې ته خلک ګوري یقینا دې کې شک نشته زموږ مسله بدله ده موږ پکې نظریات هم ورننه کوو موږ پکې دین او مذهب هم وردن نه کوو او هغه نفرت بیا داسې یو صورت اختیار کړي چې د هغې نه موږ ته واپسي هغه که ناممکنه نه نو مشکله ضرور وي اوس دغه چې کوم یو تصور د رشیا یا د کمیونسټ بلاک هغه جوړ دی آیا زموږ ولس به دا دومره په اسانه قبول کړي جی دا خو ډېر تاسو یو اهم اړخ ته اشاره وکړه اصل کې فارن پالیسي چې جوړیږي که نه جي نو د هغې کې دا ټول څیزونه ډیټرمننټس چې د کوم څیزونو په وجه باندې فارن خارجه پالیسي او شکل اختیاروي هغې کې نظریات هم شامل وي هغې کې کلچر هم شامل وي خو په هغې کې د ټولو نه زیات په موجوده وخت کې چې اهم رول هغه لوبوي هغه اکانومي هغه اکانومي داسې ده چې اسې هم د پیسې او د دولت او د تجارت یو اهمیت دی تجارت نه ښه اړیکې نورې نشي کېدی د نورو کې خو بیا هم څه مسایل جوړېدي شي تجارت کې ازادانه تلل راتللي او بل دا چې د قومونو اقتصاد ته هم په هغې کې فایده نو رښتیا خبره دا ده چې د نظریاتو دور تیر شو تیر په دې سنس کې شو چې په سیاست کې د نظریاتو رول کم شو نظریات په خپل ځای شته په سیاست مثلا کمونیزم و د هغه په شا باندې یو ډېر طاقتور قوت و چې هغه یو اس اس آر او بیا ټول ایسټرن یورپ و او بیا په هغې کې ساوت امریکنز هم بعضې ملکونو دا یو بلاک و کوم ته چې به وارسا پیکټ ملکونه هم وي نو هغې په مقابله کې بیا نور بلاکونه جوړېدل چې هغې په مقابله کې د نیټو جوړ شوی و د هغې په مقابله کې بیا اسلامي ملکونو ځان له یو تنظیم جوړ کو چونکې د یو اس اس آر د ختمېدو نه پس اوس په سیاست کې د نظریاتو رول کم شو پاکستان کې وګورئ پاکستان کې د سیاسي پارټو منشورونه راوچت کې او ویې ګورئ ډېر کم فرق ورته پکې ښکاره شي خو د کال 1980 په الیکشن کې د پیپل پارټۍ څنګه منشور او د جماعت اسلامي څنګه و د نیب څنګه و د نورو هغه کې واضح فرق و نو دا فرق په انټرنیشنل لیول باندې هم کم شو د نظریاتو دلته هم کم شو لہذا د روس په باره کې چې کم نفرت دی هغې کې کمې راغی او هغې کې کمې روس په خپل هم راوستو هغه هم ډېر کانشس ایفرټ د دې دپاره وکړه چې دنیا کې د هغې ایمیج ښه شي ګوره تاسو وګورئ ماسکو کې ما په خپله دغه یو جامع مسجد د هغې رینوویشن کېدو د ریور ماسکو په غاړه باندې او د هغې د لوی چرچ سره نږدې هغې موږ ته وایي چې دا جومات چې دی دې ته مسلمانانو فنډز ورکړي دي او د دې به اناګوریشن کیږي اوس تیر کال د هغې اناګوریشن وشو او هغه پیوټن په خپل هلته موجود و نو د اسلامي دنیا ته یو میسج ورکړو هلته اردوګان موجود و هلته محمود عباس موجود و د فلسطین اتھارټي صدر نو هغه چې دا کارونه هغه کې دې سره ایمیج بلډینګ کیږي د دې سره اعتماد بحال کیږي زما خیال دا دی چې دې وخت کې که فرض که په سوړ جنګ کې د روس خلاف نفرت سلو کې په سلو نو دې وخت کې هغه نفرت په سلو کې غالبا چې لس هم نه دی پاتې جی ډاکټر صاحب وړاندې به ځو په دې به هم خبرې کوو ځکه چې څنګه چې موږ وړاندې ووایي چې د روس سفیر راغلی و هغه دلته کې زموږ د ټریډرز سره هم ملاقات کړی دی او دی ویلي دي چې یاره موږ چې زموږ کم تجارتي حجم دی دا به سیوا کوو دا هغې څه طریقې دي دلته موږ څه فایدې اخیستې شو د هغې نه زموږ انویسټرز هلته کې څه فایدې اخیستې شي او د هغه ځای انویسټرز دپاره دلته کې څومره ماحول دی په دې به خبرې کوو ګرانو کتونکو ډېرې مهمې خبرې دي ځکه چې په دې ریجن کې کم بدلون را روان دی د هغې یوه عکاسي به کېږي خبرې به کوو تجزیه به اخلو خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو او بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلې خبرې اترې زمونږ په دغه ریجن کې د بدلون او د روس او د چین سره د تعلقاتو په حق روان دي. صفي صاحب دا کوم انداز باندې چې دا شفت را روان دی زمونږ په پالیسو کې کوم شفت را روان دی نو تاسو څه ګڼئ چې دا زمونږ د حکمت عملۍ حصه ده که نه دا حالاتو موږ مجبوره کړو نو موږ دې طرف ته روان یو؟ یو ریفرنس خو ډاکټر صاحب تاسو ته د 1965 فور د وار نه پس ته یو بالا ریفرنس راکړو. په هغه وختونو کښې هغه یو شفټ مو خو هغه ټایم پاکستان بیا اگین چې یو ګریټر وار چې کوم د ګریټ گیم چې هغه ټایم روانو په دا ریجن کښې او هغه یو اس اس آر کاونټر کوونو دپاره پاکستان نشو کولی په هغه ټایم دا پوزیشن یا سچویشن خو اگین اوس دغه زموږ ته دا ویلی شو چې تیرو یو ډیکډ نه زیات اوس وختو چې که په بل طرف ته د یونایټډ سټیټس کومه پالیسي وګورو د 90s نه پس په 90s هغه ایرا و چې یو پاکستاني افیشل هم چې کومه دغه ته ویزا نه وه میلاو شوي یو اس ته نه وتللی نو دا ډېر ورته ویلی چې تاسې عوامل وي او په دا ریجن کښې خاص کر دا ویلی شي چې د چاینا چې کوم اکنامک گروث چې په کوم سپیډ باندې روان و هغه اکنامک گروث هم یو ریسنټلی موږ د وکتلو چې فارمر چیف اف آرمی سټاف چې کوم راحیل شریف اور د چې کله د پاکستان او د امریکا هغه یې نه چې بالکل لویسټ کله ریلیشنز ورسېدل نو راحیل شریف چې کله بیا د یو اس اس آر او د چاینا د دغه وزټس او دغه وکړو نو په هغه ټایم یو شفت ګڼه تا ته یو نوی بلاک چې کوم دی هغه راغی او هغه بلاک چې بیا هغه مین چې کوم درې پاورز کوم دي چاینا رشیا پاکستان خو په بل طرف ته چې کوم دی موږ دغه هم ګورو چې په دغه ریجن کښې نور چې کوم بلاک جوړیږي هغه چې کومه ده د تا یو اس انډیا افغانستان سره هغه کوشش پچا کې چونکې کوي ورسره جاپان اگین آسټرالیا پر دغه بلاک روان دي. افراسیاب خټک صاحب موږ سره په لاین دی نوموړی سیاسي رهنما او دانشور افراسیاب خټک صاحب موږ سره په لاین دی. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او پوښتنه مې تاسو نه دا ده چې دا کم شفت زموږ په پالیسۍ کې راغی وړاندې هم موږ ډاکټر فخرالاسلام صاحب او صفي الله ګل صاحب هم ناست دي آیا دا اوس د دې حالاتو د تقاضې مطابق دی او موږ ته به څه فایده راکړي او که نه ځکه چې وړاندې خبرې کېدې چې یاره دغسې پکار ده د دغې ریجن سره تعلق پکار دی د روس سره او د چین سره تعلقات پکار دي موږ په بل بلاک کې یو هغه وخت فیصله نه وه شوې اوس چې کومه فیصله ده دا موږ ته فایده راکوي او که نه راکوي؟ ارزاده چې مونږ خو همیشه ویلي دي چې پاکستان ته آزاده خارجیه پالیسي پکار ده جی چې کله پاکستان په سیټو سنټو کړو نو مونږ د دې خبرې مخالف او مونږ خیال دا و چې پر دې جنګونو کې مونږ ولې مسل جی او د افغانستان جنگ باره کې زموږ د خیال او سورج مخکې جنرال باجوا وې څو د میون اف سکیورټي کانفرنس کې چې په اتیم کالونو کې چې مونږ مغربي جنگ کې برخه واخیسته په افغانستان کې نو دا غلطه خبره وه. موږ خوشحاله یو چې هغوی دا خبره تسلیم کړه ځکه چې دا غلطه خبره وه. هغه وخت زموږ مشرانو باچا خان ولی خان هغه وخت دا خبره کوله. اوس ارزاده چې اوس هم که مونږ فرض کړه پالیسي بدلو نو دا آزاده خارجي پالیسي طرف ته لاړ شو. دا چې مونږ کله د یو طاقت فرنٹ لاین سټیټ یو کله د بل طاقت فرنٹ لاین سټیټ یو دا سیاست نه دی مارانه پکې پلی ګرځول پکار نه دي. زما خپل خیال دا دی چې موږ ته ټول اول خپل ګاونډي ملکونو سره تعلقات سمول پکار دي ځکه چې راغلی افغانستان ته غلاړو چې راغلی د افغانستان ته هغه بتاړه شي ګاونډیان به افغانستان او پاکستان په خپلو کې ژوند کوي پاکستان او چین په خپلو کې ژوند کوي پاکستان او هندوستان په خپلو کې ژوند کوي پاکستان او ایران په خپلو کې ژوند کوي. موږ ته ګاونډي ملکونو سره تعلقات سمول ترجیح پکار ده. بیا څو دا هم ارز کول غواړم چې دا زموږ ملک چې کومه انتها پسندي ده او تشدد دی د مذهبي انتها پسندو لخوا نه دا به په اخره کې روس او چین سره زموږ تعلقات چې امریکا خو مثلا طالبان د امریکې سره نه ده جی هغه جګړه القاعده سره وه مګر طالبانو د مسله ته پیښه ده روس ته پیښه ده ځکه چې شنکیان نږدې ځکه چې تاجکستان ازبکستان سنټرل ایشیا ډېره نږدې ده چې د احتیاط پکار دی چې زموږ دغه سیاست چې پخوا امریکې سره ملګری وو بیا د امریکې مخالف شو اوس روس سره بیا ملګري کېږو سبا ته روس سره بیا په جګړه کې راځو. زه خپل کور سمول پکار دي او دا انتها پسندي چې ده دهشتګردي چې ده دې باندې قبول ول پکار دي دا صرف په خپلې خبرې کول پکار دي نیشنل اکشن پلان باندې عمل ونه شو او نور یعنې اصلاحاتو سیلبس کې ونه شو نور هغه اصلاحات چې کوم نیشنل اکشن پلان شي نو زه دا کوم چې خپل کور قسم کو بیا موږ په خپل قومي مفاد مطابق تعلقات ټول ملکونو سره جوړول پکار دي ګاونډي ملکونو سره اول او نور هر چا سره
د خپل قومي مفاد په بنیاد باندې تعلقات جوړول پکار دي. افراسیاب خټک صاحب داسې اطلاعات راځي چې چین په بلوچستان کې چې کوم میلیټنټس دي د هغې سره خبرې اترې پیک ته حفاظت دپاره او د هغې یعنې هلته د امن دپاره تاسو ګڼئ چې یاره دغې کې څومره حقیقت دی په دغه اطلاعاتو کې او دا څومره باراور ثابت کیدی شي؟ افراسیاب خټک صاحب تاسو ته آواز راځي؟ زما په خیال جی خټک صاحب سره زما په خیال زمونږ رابطه کټ شوله. کوشش کوو چې دوباره هغې په لاین باندې واخلو. همدغه پروفیسر صاحب تاسو د وړاندې داسې اطلاعات راځي چې یاره په بلوچستان کې کم میلیټنټس دي چین د هغې سره په رابطه کې دی او هغې بلکې داسې هم راځي چې یاره اماده کړي دي که صفي صاحب لږ ما رهنمایي وکړي نو داسې اطلاعات یاره اماده کړي دي. نو یو خو که دې ته موږ وګورو دا یو ډېر مطلب یو ښه پالیسي ده. بل دا هم کتل غواړي چې آیا چین د هغې سره خبرې کولی شي نو ولې نه موږ پخپله ولې نشو کولی؟ زما خو اطلاع نشته داسې او نه داسې څه سورس ته زما رسایي شته چې هغې نه دا کنفرم کړم. خو زما خیال نه دی چې داسې به شوي ځکه چې پاکستان د افغانستان په شان ملک نه دی، لږ فرق شته. افغانستان کې د بده مرغه هر څه د تباه دي او هر څه اړې ګړې دي او خدای دې وکړي چې دا ختم شي او خلک د امن طرف ته راشي. نو دغه وجه ده چې هر څوک ځي او د هر یو ګروپ سره خپل زه د بلوچستان زه ویل لکه وایم د پاکستان د افغانستان په شان نه دی چې هلته د خلک بار قوت راشي او د یو دغه سره انتها پسندو سره یا د شدت پسندو سره د مذاکراتو کې داسې به نه. خو که فرض کې وي نو هغې کې به بیا د پاکستان د حکومت مشوره ضرور شاملوي. ډاکټر صاحب زما خواهش به دا وي چې همدې ځای نه ستاسو خبره شروع کړو ځکه چې ستاسو رایې ډېره اهم ده. خو خټک صاحب موږ سره یو ځل بیا په لاین راغلی دی. خټک صاحب ما عرض دا کوو چې دا کوم اطلاعات راځي چې یاره د بلوچستان د میلیټنټس سره چاینیز رابطه کې دي او هغې اماده کولو کوشش کوي د امن دپاره، تاسو ګڼئ چې دغه مذاکرات کامیاب کیدی شي او دې کې څه حقیقت شته؟ ستاسو اطلاعات څه دي؟ ګوره جي دا بالکل ممکنه ده. زه خو چین ته لاړم او چینیانو سره خبرې کړې دي، دلته ایکسپرټس راغلي دي، هغوی به لیدلي دي. هغوی ډېر لوی منصوبه لري د ون بیلټ ون روډ چې دی دا حقیقت کې یو نوي عالمي نظام بنیاد کیدي. هغې دا یو ستراتیژي ده هغې دپاره. نو دومره لوی پلان کې تاسو وګورئ چې کم ځای کې خنډ دی نو هغې هوارولو لپاره به چین کوشش کوي. نو بلوچستان هغې دپاره ډېر اهمیت لري. ګوادر بندرګاه دپاره د ټول پروجیکټ جوړېږي نو ولې به هغوی نه کوي دا کار؟ او ما یقین دی چې پاکستان حکومت به دې نه خبري او پاکستان حکومت هم ما یقین دی چې دا غواړي چې د خبرې سره کامیاب شي. پاکستان حکومت دپاره هم ښه ده چې سیاسي حل راوځي دې مسلو. همدغسې ما درته عرض وکړو چې بله جګړه چې ما ته ښکاري چې اوس زموږ ملک کې په دې بحث نه کېږي هغه دا ده چې دا انتها پسندي چې دا د مذهبي انتها پسندي او تشدد او دا جګړې او دا ټوپکماري دا هم چین دپاره یو خطره ده. او چین دې توقع کې دی چې پاکستان به زر نه زر دا کار حل کړي او ورو ورو به هغې دې په انتظار وشي اول ضرب عزب بیا رد الفساد دی نو هغې دا خیال چې دا به ختم شي. خو که دا ختم نه شوه نو ما یقین دی چې چینیان به هم په دې مسله به هم هغوی سټینډ واخلي ځکه چې هغوی دومره لویه سلونه اربه ډالره لګوي او یو نوی عالمي نظام جوړوي او هغوی ته که دغسې شی په لار کې ودرېږي نو ما یقین دی چې دې ته به هم هغوی څه د حل لاره ګوري. خټک صاحب که چیرې دغسې صورتحال وي نو ولې نه پاکستان چې چین د هغې سره خبرې کولی شي ولې نه پاکستان په خپله د دغه خلکو سره خبرو ته ولې نه تیارېږي یا پاکستان ولې په دغه انداز باندې خبرې نه کوي؟ عرض دا دی چې دا بیخي سمه خبره ده او دا فیصله هم شوې وه د چې کوم نیشنل ایکشن پلان جوړېدو 2014 کې هغې کې هم دا فیصله شوې وه او هغې نه وروستو بیا مذاکرات وشو. ډاکټر مالک بلوچ چې کله وزیر اعلی و د بلوچستان او دا جنرال ناصر خان جنجوا دا اوس نیشنل سکیورټي ایڈوایزر دی دوی خبرې سره کړې وې د ډاکټر قادر بلوچ پکې شریک شو او دا خبرې سره مخکې لاړې وې. بدقسمتۍ سره بیا دلته اسلام آباد کې داسې فضا جوړه شوه چې دا خبرې سره کټ شوې. پکار دا ده چې دا خبرې وشي سیاسي مسلې په سیاسي طریقه حل کېږي. د دې مسلو فوجي حل نشته. بلوچستان کې دا څلورم غټ فوجي اپریشن دی
مګر فوجي پرشور څخه مثلا حل نشو مثلا بنیاد ته تل پکار دي او خبرو تر لاري حل پکار دي او چین پالیسی ډیره د وخاري پالیسی ده ډیر هغه جوړ سوچ کړی وي نو موږ ته پکار دي چې مخکل کور کې هم خبره ته وکړو او کومه خبره چې په ګوتو خلاصيږي کومه غوټي په ګوتو خلاصيږي غفلې ته ولې وړو جی ډیره مننه کو افراسیاب خټک صاحب تاسو موږ ته وخت په ماهرانه رائے مو شریک کړه صفی الله صاحب پرون 13 ورځ چې کوم د رشیا سفیر راغلی هغه هم خبرې کولې زموږ د پاکستان چې کوم نمائندګانو ایون هغه کې زموږ یعنی دفاعي مشران هم شریکو په خواني هغه هم دا خبره کوله چې زمونږ او د روس خډیر او یا کلیزه تعلقات دي او بلدار چې هغه دام وي چې دلته د هغه ځای د سرمایه کار د پاره ډیر ښه ماحول دی کم شعبې داسې کېدي چې موږ پکې د روس سرمایه کاري دلته کې راتلی شي موږ د هغې نه فایده اخیستلی ګوره یو ریفرنس خو به دغې حوالې سره که موږ خالي د تېر یو کال کا فګر راواخلو ډېر وختونو نه $400 million باندې یو ټریډ چې کومه ده د پاکستان او د روس چې کومه هغه ولاړو یا آلموسټ هغې شاوخوا ده تېر یو کال چې کومه ده دا ټریډ 33% 33% چې کوم دی زیات شوی دی نو 541 million ته هغه ټریډ چې کومه ده بایلیټرل ټریډ چې دواړه طرفه کېږي که موږ دغه وګورو بل هغه د ریجن چې کوم دی کاسټ افیکټیونیس ریجن روډ ډیټا کمیونیکیشنز دا ډېر هغه شیونه دي چې هغه میټر کوي د تا د ټریډ سره د تا د کوم یو ملکونو سره د تا فیزیبل سمي اته ایجوکیشن چې کومه دا کمپیریټیولی تا ایجوکیشن په سیکټر شي په هیلث سیکټر شي تا په بزنس چې کوم یو په بزنس راکشي آیا کا آی ټي او وی کا هغه ته ایون اپیرل کا ته وي او کا هغه ته په اګریکلچر پروډوس شي کوي اوس ریسنټلی یو بل بتا سو په خپل اړه د چې تیر کال نه پاکستان چې کومه دا 13 یونیم کال نه د ګیس پایپ لاین چې کومه دا اګریمنت او بیا غنا روایز حالانکه هغه چې کومه دا بالکل بیک برنر ته تللی او بالکل پکښې ورکه شوی وه نو پاکستان او روس خو دغه ویلی شي چې روس خو خپل پروډکټس او پروډیوس چې کومه دي هغه مارکیټ ته وستل غواړي او په دغه سی پیک په هغه کښې پاکستان ته په خپل هم ډېره زیاته فایده ده او پاکستان ډېر تاسې شیونه دي یا پروډکشن چې کوم دی خاص که موږ کته وي ایون د منرلز چې کومه ده د موږ تاسې دي چې هغه انټرنیشنل مارکیټ شي هم ډېر زیات ډیمانډ دی هغه هلته هم ډیمانډ ډېر زیات دي د موږ کاټن چې کومه ده هغه د دومره زیات ډیمانډ پرې شوی موږ د هغه پر خبره کوله اوس خو هر یو شی ګڼه چې کوم فایبر ته او پلاستکس چې کومه ده په رشیا کې ډېر غټ پروډکشن چې کومه ده ورسره د نورو دغسې تاجکستان ازبکستان او دغه نور ملکونو کښې هم هغه ګڼه ډېر غټ پروډکشن هلته او یې نه چې په ویر هاوسز چې اوس نه پرې پوهېږي چې فردر څه پرې وکړو نو د تا دا لاره ده چې هغه ایون هغه راته د خورا لیګل جی ګرانو کتونکو خبره ترې تاسو واورېدې او صفي الله صاحب خبره کوي چې یاره ډېرې شعبې داسې دي چې موږ روس پکې یو بل سره تعاون کولی شو وړاندې هم خبرې کوو او را روان سیګمنټ کې زما به خواهش وي ډاکټر صاحب هم ناست دی چې کوم زموږ د فوجونو مشر جنرال قمر باجوه صاحب چې کوم په میونخ کې خبره کړې ده او دا دویم عالمي یو فورم دی چې په هغې باندې خبره د افغان مهاجرینو د واپسۍ کیږي او د امن د پاره د پاکستان د ایفرټس د هغې تذکره کیږي آیا پاکستان واقعي دا فیصله کړې ده حتمی فیصله ده چې مهاجرین دې اوس ځي او د دغې به زمونږ په دغه ریجن کې اثرات به څه وي د افغانستان سره به زمونږ په تعلقاتو به څه اثرات غورځېږي په دې به خبرې کوو خو وخت یو ځل بیا موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو مشرق ټي وي ګورئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی او څنګه چې وړاندې موږ خبره وکړه چې جنرال قمر باجوه صاحب چې کوم زور ورکوي بار بار د دې نه وړاندې په افغانستان کې چې کوم د چیفز کانفرنس چې و په هغې کې هم هغوی دا خبره کړې وه او اوس یې په میونخ کې هم دا خبره کړې. ډاکټر صاحب آیا دا خبره حتمي ده چې افغان مهاجرین به ځي او هغوی ته چې دا کم ډیډلاین بار بار ورکولی کېږي که نه هغه بین الاقوامي معاهدو کې موږ پابند یو اوس هم؟ یو خو جي د دلچسپۍ خبره دا ده چې پاکستان چې د څومره مودې تېرو 40 کالونو افغان مهاجرینو ته پناه ورکړې وه نو دا پاکستان د انټرنیشنل ریفیوجیز کنونشن 1951 کې هغه په هغې دستخط نه و کړی خو د انساني همدردۍ په بنیاد باندې او ګاونډي ملکو د هغې په بنیاد باندې هغې ته پناه ورکړې وه. زما نه دی خیال چې
آرمی چیف خدا یو خواهش ظاهر کړی دی او هغه وجه خولې د امریکې ته دنیا ته چې تاسو مونږه هر وخت مونږ ته وایي چې د پاکستان په افغانستان کې کاروایانې کیږي نو مونږ خو ټوله علاقه کلیر کړه هغه روایتي چې کوم جمله ډو مور چې ویل کیږي خو داسې ښکاري او زمونږ د فوجي قیادت دې خبرې ته رسېدلې چې داسې ښکاري چې دا مسله د افغان مهاجرینو په کیمپونو کې ده چې هلته یو سړی ورننوځي بیا د هغه شناخت نشي کېدی نو لہذا که دا زر واپس شي نو ښه به د دې په جواب کې که تاسو کتلي اشرف غني صاحب د افغانستان صدر هغه په ټلویزیون باندې تقریر وکړو د دې باجوه صاحب د سپیچ نه پس او هغه وویل چې ډېر زر به د پاکستان دا بانه مونږ ختم کو مهاجر به راوغواړو څومره به هغه په دې کې دغه شي کامیاب شي دا خو وروستو خبره ده خو مطلب دی چې افغانستان طرف ته یو خواهش موجود دی نو دا خبره اټلیست دومره کیدی شي چې د دې د سټیک کمیدي شي خو فوراً د دې تلل ځکه نشي کېدی چې ټوله بین الاقوامي دنیا اقوام متحده ریفیوجیز چې کمیشن دی هغه د دې په شا باندې ولاړ دی چې دا خلک تاسو تر هغې پورې د خپل ملک مو وباسئ تر څو پورې چې هلته حالات سازګر شوي نه صفي صاحب آرمي چیف صاحب دا خبره مو کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو ټکانې خو نشته خو څنګه چې ډاکټر صاحب حواله ورکړه خو وایي چې په مختلفو شکلونو کې دغه خلک موجودګي مختلف شکلونو کې هغه هم هغه د چې کوم ډاکټر صاحب وي اوس دا یو داسې یعنی صورتحال دی چې پاکستان هغې په دې پوهه کول غواړي نو آیا هغه په پوهیږي نه که نه هغه څه ته وایي تجاهل عارفانه نه کار اخلي تاسو ما خیال چې خپل اشاره هم ورکړه هغه وکړه او د آرمی چیف دغه د وجه هغه بار چې کله پاکستان ته وینا کیږي چې ډو مور او بل یو د نتورک په پاکستان باندې یو بلیم لګي بار چې دغه تاسو سره دی یا تاسو ته پناه ورکوي نو ډاوټ چې کومه ایز ا جرنالست دغه خبرو کو نو ډیره تاسو انویسټیګیشنز وی چې هغه په پبلک کیږي نه یا پبلک کولای هم نشي خو چې کله هغه د ترخګریل یا د هغه لینکس چې ګوري کومه په خپل نور به نه ورته یو خالی فضل الله اوس په دغه ټیم چرته موجود دی بالکل افغانستان په خوره موجود دی ډرون اٹیکس چې د ریسنټلی ډرون اٹیکس کیږي چرته کیږي د پاکستان بالکل ورسره د افغانستان بارډر شي بالکل جی پاکستان خو نه دی کړی اٹیکس یو اس ای کوي یا د نیټو غوړل کوي چرته موجود دي نو پاکستان خو دغه د واجب چې د بار د ذکر چې کوو او تاسو ته په یاد دي چې وی بیک 2007 کې ها والنټری ریپاټریشن شوی و جی په هغه ټایم څخه خلک لاړل پیسې واخیستلې بیا واپس راغلل بیا که دغه خبره وکړو چې بھئی افغانستان به تر کوم وخت پورې آیا 40 کاله خو وشول تر کوم وخت پورې دې ته به حالات ښه کیږي نه یا د دغه څه کرایټیریا ده یا یارډ سټیک څه دی چې بھئی حالات به کوم یو شي ته به وایي چې حالات کوم دغه خلک د موږ خالی دا خو نه دی چې پاکستان د یا ته خالی د پېښور خبره وکړو د پېښور هاسپټل سټرکچر باندې د تا په روډ د تا په ریزیډنشل کمپلیکسز باندې ایریاز باندې د تا په کاروبار باندې د تا په کاروبار باندې د تا مزدوري باندې د تا په هر یو شي باندې کراس بارډر ټریډ کا ته وګوره چې کوم طرف ته اوس د چا په کنټرول شي خالی د پېښور نه کانو خار پر لاړ شي په د لار کې کتا سو ته چې څومره د فلار ملز ملایویږي لکه د هغه ډیګ اوټ کې چې د کوم خلکو دي دغه فلار ملز یا په هغه کې څوک د غري دا ډیر شیونه دي هوټل ته وګورئ د ترانسپورت وګورئ نو دا شیونه دي چې پاکستانیان سفر کوي خو قرباني ورکړي دا خو یې نه چې قرباني دمرم بیا رسول نه دي په کور چې بیا ته د او ای ټی آر په زور باندې بس زی جی انوالومنټ ستا کمپونل یا ایریاز چې کومه دا انټيليجنس ایجنسی سم پرابلم دي انټيليجنس فیوژن سیل چې کوم جوړ شوی و لکه افراسیاب د 2014 د آرمی پبلک سکول د غاړه واقع نه پس ته نېشنل اکشن پلان خبر وکړه په هغه کې انټيليجنس ګیدرینګ شم پرابلمز دا راځي چې کله یو حد پر لاړ شنو التا بیا دتا پرابلمز شروع شي جی تعلق چې کومه دا هغه ته نشي کول د تا پاکستاني خو ډاکومېنټډ دی د تا سی ان آی سی موجوده ده د تا هر یو شی ډاکومېنټډ دی پراپر رجسټریشن د تا موجود دی خود څومره افغانیانو پراپر ډاکومېنټیشن دی بالکل کراس بارډر موومنت د څومره خلک کوي او څوک یې کولی شي جی یا به ترخګري بزنسمن د پېښور د چیمبر سره رجسټرډ د پاکستاني چې کوم دی هغه کا بزنس کوي نو پراپر چینل طریقې باندې په پراپر غا باندې کوي سمګلینګ روټس باندې کا سمګلینګ کیږي په بارډر مینجمنت باندې ټولو نه زیات شور چا وکړو
نو دا هغه شونه دي چې په کوم باندې بالکل آرمي چیف او ما خیال دی چې اوس پالیسی په دا باندې ډیره واضح ده او دواړه ځایونو باندې په افغانستان کې شمه په میونخ شمه ډیر واضح غو کړل چې او تاسو بیا دغه چې کوم قرباني وکړه هغه کنونشن حساب نو بیا موږ غنا وکړه اوس چې کومه دا بیا د خلک تاسو ریهابیلیټیټ کوي په افغانستان کې ریهابیلیټیټ. جی ډاکټر صاحب یو بل اهم خبره آرمي چیف چې هغه ته اشاره نه بلکې واضحه خبره کړې د جهاد په حواله سره چې دا غلط فهمي د جهاد په حق باندې او د جهاد د حکم اختیار صرف ریاست سره دی او دا د انتها پسندۍ لپاره استعمالېږي. د بهر دنیا کې الته چې کوم پرسپشن دی هغه هم کېږي او 13 ورځو کې یو فتوا هم دلته کې د 1300 نه زیات علما کرامو فتوا ورکړه. اوس ډاکټر صاحب له خو دا هم ده چې آیا د دومره تباهۍ نه پس دا فتوا راغله دا به موږ ته څومره فایده راکړي او آیا دا کم پرسپشن چې جوړ دی نو دا فتوا په هغې کې څه کردار ادا کولی شي؟ جی کاشف صاحب کی اجازه تاسو سوال لازم خود آرمی چیف صاحب جی په میونخ کې کوم تقریر کړی دا هغې اهم نکتې ادا دي چې یو خو هغه د انټرنیشنل کمیونټي نه ډېره زیاته ګیله کړې ده چې تاسو زمونږ په مونږ اعتماد وکړئ الله به د دې جنګ کې مونږ کامیابی حاصلوو. کله چې د یو ترهګرۍ خلاف جنګ کې د چې کوم خلک انوال دي هغوی ترمنځ د اعتماد فقدان نو بیا دی کې فتح نشي حاصلېدی. ته زبردسته خبره کړې. دویمه خبره دا کړې ده چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ممکن دی نظامی او فوجي حل ممکن نه دی. او درېیمه خبره دغه چې تاسو کړې وه نو هغه د جهاد په باره کې چې هغوی کومه خبره کړې په دې باره کې زما په خیال چې په پاکستان کې او تقریبا په ټول اسلامي دنیا کې یو کنسنسس موجود دی چې جهاد چې دی دا پرایویټ بزنس نه دی دا د ریاست خو خبه کیږي او څنګه تاسو ډېر صحیح وویل چې په پریزیډنټ هاوس کې د ټول پاکستان د هر مکتبه فکر علما کرامو هغه باقاعده اسلام یونیورسيټي چاپ کړیم دی او موجود دی د دسخطونو سره چې دا جهاد چې دی جهاد شته په اسلام کې د جهاد نه انکار نشي کېدی مگر د دې فیصلې اختیار به یو فرد ته یا یو څو افرادو ته نه د ریاست هم. جی صفی الله صاحب یو بله خبره 13 ورځو کې مخې ته راغلې وه او داسې ویل کېږي چې یاره دی کې حقیقت هم دی بلکې هغه خط چې د افغانستان د طالبانو له طرف نه د امریکې په نوم کولاو راغلی و او هغې ته ویلي شوي د امریکي ولس ته هم ویلي شوي و چې یاره او هغه خبره کوم چې اوس ډاکټر صاحب وکړه چې آرمي چیف هم دا خبره کوي او د افغانستان طالبانو هم د مذاکراتو چې کم پیشکش کړی ویلي و چې طاقت دا راتلونکي 100 کاله پورې هم مسله نشي حل کولی راځئ چې مذاکراتو ته کینو. څه ګڼئ تاسو دغه پیشکش څومره مؤثر ثابت کیدی شي؟ که یو ریفرنس ګلبدین حکمتیار په طرف ته که ریفرنس یې دغې حوالې سره مذاکرات دغه سټیج ته خبره راوستله بالکل چې اوس د ګورنمنټ سره د هغې غدي ته به مذاکرات یا ته به د یو ګروپ سره به په هغه ټایم کوي چې د هغې ایګزسټنس ته ایکسپټ کوي خو که سترګې پټې کړي او ایګزسټنس یې ته نه ایکسپټ کوي نو نو ډاوټ اوس کرنټلی دغه اوس ریپورټ سره روان دي چې آلموسټ اوس بیا ګڼه 70% پړې ایریاز د افغانستان تاسې دي چې هغه د طالبانو مختلف ګروپونو د هغه په ون وے اور دی ادر د دوی په کنټرول کې د هغې پریزنس موجود دی. نو که 2001 نه پس 2002 نه موږ شمار کو چې بهی ګڼه دا ټیکس او په USSR او د یونایټډ سټیټس پریزنس دی دغسې د نیټو او دومره فوجیانو نو 18 کاله نه خو زیات آلموسټ وشول څه فرق راغی کوم اچیومنټ هلته دوی ته حاصل شوي دي خو که دغه خبره اوس موجوده هم که د مذاکرات باندې وشي او دغه سیمې دپاره هم د افغانستان دپاره هم او بل لکه ډاکټر صاحب ریفرنس ورکړلو بالکل د چاینا انډیا او رشیا دغه هم چې کله دغه یو نیمه میاشت مخکې چې کوم د دوی دوم سیټینګ وشو په هغه کې هم دغه خبره راغله بل په خپله د امریکن چې کوم US خپل فورن سیکرټریز دا ایکسپټ کوي چې د افغانستان حل په مذاکرات کې دي نو مذاکرات اوس دا دي چې ایکسپټنس دغه دی چې د چا سره به ته مذاکرات کوي د کوم ګروپونو سره کوي او واضح ګڼه خو د هغه دی چې مذاکرات دا هم یو خبره ده وخت ډېر کم دی او د ډاکټر صاحب رایې پې اخلم چې اوس هلته کې که فرض کړو مونږ طالبان د افغانستان دا یو ګروپ وګڼو او هغې سره خو مذاکرات خو چې دا بل د داعش په صورت کې چې کم قوت موجود دی دې سره به څه کوو بیا داعش چې دی کاشف صاحب هغې دومره حیثیت نشته چې هغې سره د په مذاکراتو په ټیبل کې ناسته وشي هغه ډېر کم تعداد کې دي او هغه د طاقت په زور باندې هغه غلی کیدی شي
مګر طالبان د معاشري حصه ده. ګوره د داعش مرکز خو بل ځای دی، بل ځای دی جی. او داعش خلک د دې ځای مقامي به ورسره سلک ډېر خلک وي. د طالبانو مرکز افغانستان دی، هغوی د افغانستان په معاشره کې نفوذ لري. نو لہذا طالبانو سره مذاکرات دا د وخت تقاضا ده. او په دې لنډو ورځو کې ډېر د تشویش خبره دا ده چې امریکې هم داسې یو اندیه ورکړې چې موږ طالبانو سره نور مذاکرات نه کوو. داسې نورو مغربي ملکونو، زما په خیال امریکې له او نورو مغربي ملکونو له پکار دي چې په دې خپله رویه باندې نظرثاني وکړي او طالبانو سره مذاکرات د وخت تقاضا ده. په دې کې په افغانستان کې دننه کنسنسس موجود دی. اشرف غني صاحب غواړي، دا چې کوم عبدالله ګروپ دی هغوی غواړي، حکمتیار غواړي، ټول ولس غواړي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. نو پکار دا ده چې مغربي ملکونه د دې معاشرتي حقیقت خو هلته نه د ذمهوارو خلکو دا بیانونه مخې ته راځي چې داعش دا په هلیکاپټرو کې راوستی شي او هغوی ته وسله ورکولی کېږي. جی بالکل، دا بیان معمولی چا نه دی ورکړی، دا د کرزي صاحب بیان دی او ډېر ذمهدار سړي بیان دی. یو اهمیت دی. جی نو دغې صورتحال ته به موږ په کم نظر باندې ګورو چې دغه خبرې هم راځي نو داسې ویل کېږي چې یو قوت که هغه مذاکراتو ته جوړېږي نو جنګ دپاره بل تیار دی. نو کاشف صاحب صحیح ده، خو ما څنګه چې گزارش وکړو چې طالبان که مونږ په فیصد کې ګوګنه نو 95% د طالبانو قوت دی او 5% به کېدی شي د داعشي. دا هسې جست د کتونکو د پویولو دپاره زه وایم. نو په 5% باندې ډېره زیاته توجه نه ده پکار فلحال، یعنې نظامي طور د هغې طرف ته توجه پکار ده، خو د مذاکراتي حل دپاره صرف او صرف طالبانو سره ناسته. جی ډېره مننه کوو پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام صاحب ستاسو، صفي الله ګل صاحب ستاسو، د افرا صاحب خټک صاحب هم مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه. ګرانو کتونکو زموږ د پوهانو خبرې اترې تاسو اورېدې او په دې ریجن کې که د سیکیورټي ایشو ده، که د اقتصادي سرګرمۍ ایشو ده، که د امریکې دلچسپي ده، که د روس او د چین دلچسپي ده، دغه ټول دلچسپي یعنی دا شته او دا یو حقیقت دی او د هر چا خپل مفادات دي او دغه لار د هغې د چا د دلچسپۍ لار موږ نشو نیولی، خو دغه دلچسپي بیا د خپلې فایدې دپاره استعمالول، په سنجیدګۍ سره په تدبر سره استعمالول، یقینا چې دا زموږ ذمواري هم ده، دا د وخت تقاضا هم ده او دا زموږ د لیډرشپ او زموږ د قیادت امتحان هم دی. ګورو چې په راروان وخت کې زموږ قیادت د دغه چیلنج په کم انداز باندې مقابله کوي او څنګه د دې خپل ځان د دغې سره برابري او د دې نه فایده اخلي، دا به راروان وخت کې کتی شي. خو وخت د سنجیدګۍ او د احساس دی. د پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. د الله په امان.